چې دینه عید میلاد النبی خو نه ثابتېږي، اگر چې کرسمس ډیټ ثابتېږي بیا چې 25 دسمبر باندې را روان دي، نو پکار دی چې مولانا صاحب چې بیا دا دلیل مو وایي چې اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتدی، د مخکې انبیو په طریقه روان شي، نو دې دې لکه د عیسایانو غوندې کرسمس ډے شروع کی او اعلانونه دی ولګي او مرشکي دی ولګي او جنډې دی ولګي چې نن کرسمس ډے دی. نو آلته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو د یهودو او د عیسایانو د مشابهت نه ځان بچ کړئ، ای سره ځان مو مشابه کوئ. نو استانه بعضې خلک په جشن عید میلاد النبی باندې دا اعتراض کوي، وایي دا ځکه ناجایز دی چې په دې کې د عیسایانو سره مشابهت راځي. عیسایان د عیسی علیه السلام ولادت مناوئ، تاسو د نبی علیه السلام ولادت مناوئ، ستاسو د عیسایانو مشابهت رالی. د دې مثال داسې دی، شیخ صاحب سبا به ته په کوڅو کې ګرځې خلکو ته به وایي چې خلکو خدای نه انکار وکړي، ځکه یهود هم خدای مني، عیسایان هم خدای مني. تاسو د خدای نه انکار وکړئ ځکه ستاسو د عیسایانو د یهودیانو مشابهت راځي. د دې خو مثال داسې دی. دویم جواب دا ده شیخ صاحب ستا د اعتراض چې ته وایې چې میلاد النبی ناجایز شو، په دې کې د عیسایانو سره مشابهت راځي ځکه چې هغوی د عیسی علیه السلام ورځ مناوئ، تاسو د نبی علیه السلام ورځ مناوئ. زه به تا ته ووایم شیخ صاحب چې ته داسې کار وکړه، نن نه بعد خوراک او څښاک مه کوه، ځکه یهودیان هم خوراک څښاک کوي، عیسایان هم خوراک څښاک کوي، ته هم خوراک څښاک کوې، ستا او د عیسایانو د یهودیانو مشابهت راغلی، مه کوه خوراک نن نه بعد. دریم جواب دا دی شیخ صاحب نن نه بعد کپړې مه اچوه، بغیر د کپړو نه پرې کلیو په کوڅو کې ګرځه او چغې وهه چې زه خوشحاله یم ځکه ما د یهودو او د عیسایانو سره د مشابهت نه ځان خلاص کړو، ځکه عیسایان هم کپړې اچوي، یهودیان هم اچوي او ته هم اچوي، ستا او د عیسایانو د یهودیانو مشابهت راغلی. دا ستاسو اعتراض دی چې یو کمکار په دین او اسلام کې هغه د ثواب کار وي، اگر که عیسایان یې کوي امت مسلمه به هغه کار پرېږدي نه، دا د حضور د حدیث نه ثابت دي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته راغلی یهودو روژه نیوله، د عاشورې روژه به یې نیوله. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ترې نه تپوس وکړو ای یهودیانو دا روژه ولې نیسئ تاسو؟ یهودو ورله جواب ورکړو، وایي د دې وجه دا ده د روژې نیولو چې دغه ورځ باندې یوم اغرق فیه فرعون ونجا موسی ونحن نصومه، موږ روژه ځکه نیسو چې په دغه ورځ فرعون غرق شوی او موسی علیه السلام ته الله نجات ورکړه، موږ د دې په خوشحالۍ کې موږ د عاشورې روژه نیسو. نبی علیه السلام ورته څه وفرمیل؟ حضور ورته دا نه دي فرمایلي چې موږ به ستاسو مشابهت نه کوو، موږ به روژه نه نیسو. حضور ورته څه فرمایي؟ واورئ خبره. نبی علیہ السلام فرمائی فقال نحن اولا بموسی منکم، اے خلقه زه چې کم دی ستاسو نه ډیر حقدار یم چې زه د موسی علیه السلام په خوشحالۍ باندې روژه ونیسم. په کار خو دا وی چې دې که مشابهت د یهودو سره وی نو نبی علیه السلام به د عمل پرېښودی وی، بلکې نبی علیه السلام پرې نه ښودو عمل، په خپله یې مو د عاشورې روژه ونیوله. بیا یې امت ته مې اعلان وکړو چې امت مسلمان تاسو د یهودو په مقابله کې 2 روژې نیسئ چې مشابهت هم ختم شي او د موسی علیه السلام د نجات هغه ورځ د عاشورې هغه روژه هم چې کوم دی هغه ونیولی شي. دی وایي میلاد موږ ځکه نه منو او میلاد ځکه ناجایز دی چې په بعضې میلادونو کې د شریعت خلاف کارونه کیږي، نو ځکه میلاد ناجایز دی. د دې مثال خو داسې دی مولانا صاحب، که یو سړی د مسجد نه چپړې پټې کې غلا وکړي نو ته به ولې کلیوالو ته وایې چې هلکه جومات مرانوئ ځکه دې کې د الله نافرماني کېږي، غلا کېږي، که نه دا حکم به ورته ورکړې چې صاحبه د چپړو د حفاظت بندوبست وکړي. یا مثال په طور که تا ته څوک راشي چې مولانا صاحب په سر مې درد دی، ته علاج په ځای ورته وایې هلکه دا سر دی د تنې نه جدا کړه چې جوړ شي. د دې مثال خو داسې شو چې کم میلاد کې د شریعت خلاف کار کېږي، کم میلاد کې ناروا کار کیږي، الله حکمونه ماتیږي، د هغې موږ مخالفت کوو، هغې ته موږ هم ښه کار نه وایو، په هغې باندې موږ هم رد کوو. موږ به دا نه وایو چې میلاد ناجایز شو، بلکې کم سړی غلط کار کوي موږ به هغه سړی د کاره منې کوو چې دا د الله د محبوب د ذکر مجلس دی او ته په دې کې دا کار مه کوه، موږ به پرې پابندي لګو، دا به نه وایو چې الله د محبوب دا ذکر مجلس بند کړي. او بل اعتراض دوی دا کوي وای جشن عید میلاد النبی کې کم جلوسونه او جلسې روزي دا ناروا دي،
دا بدعات دي ځکه د دې اصل په دین کې نشته دی او کم سیز اصل په دین کې نه وي هغه بدعت وي او حدیث پیش کوي په دلیل کې نبی علیہ السلام فرمایي چې من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد نبی علیہ السلام وی چا چې زما په دین کې یو نوی شی ایجاد کو نو هغه سړی چې کم دی هغه مردود دی نو دوی اصل کې د حدیث معنی د خپل طبیعت مطابق کوي د دې حدیث معنی داسې نه ده لکه څنګه چې تاسو کوئ حدیث معنی دا ده حضور وی چا چې زمون په دین کې نوی سیز راویستو چې هغه په دین کې نه و او هغه د دین ضد و د دین خلاف کارو فهو مردود نو هغه سړی مردود دی داسې خبر نه ده چې هر کار چا راویستو اگر که هغه ثواب کار وي ستا په قول باندې هغه نیک کار وي هغې کې اجر وي اگر کوم څوک راوباسي نو هغه سړی مردود دی نو بیا به د دې مسلم د دې حدیث سره څه کوې مثال که طور زه ستا سره دا ومنم چې زه ستا دا معنی او ترجمه به زه ومنم نو بیا به ته د دې مسلم د دې حدیث سره به څه کوې چې حضور فرمایي من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء حضور وی چا چې نوې کار راویستو دین کې هغه د نیکۍ کارو دا چې په عمل کې الله به ورله ثواب ورکوي د ده نه وروسته چې په دې باندې څوک عمل کوي د دې اعمالو کولو کې هم د ده حصه شته دی او چا بد کار راویستو نو هغه چې کم دی هم دا سړی چا چې ایجاد کړی دا هم ګنهګار دی او څوک چې کوونکي دی هغه هم ګنهګار دی نو دې حدیث سره به څه کوې بیا که زه ستا دا معنی ومنلی شي چې دین کې چا که ښه کار هم راویستو نو هغه مردود دی زه بیا تاسو نه تپوس کوم مولانا صاحب چې د قرآن د اعرابو باره کې بیا ستاسو عقیده ده دا خو د حجاج بن یوسف په دور کې شوي دي د حضور په دور کې دا نه و دا خو بدعت دي پکار دا تاسو دې بدعت نه ځان بچ کئ او ځان دپاره بغیر د اعراب یو قرآن وګورئ بیا په هغې کې تلاوت کوئ او بله تاسو دا وایئ چې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم جلسې او جلوسونه دا چې کوم دي ناروا او بدعات دي زه تاسو نه به دا پوښتنه کوم په دا اعتراض به زه تاسو باندې هم کولی شم چې تاسو ماته وښایئ چې د ریوڼ اجتماع چې تاسو کوئ په دا په کوم آیت کې راغلی دي کوم حدیث کې راغلی چې دا جایز دي تاسو چې کم جشن دیوبند مناوهئ دا کم ځای راغلی چې دا جایز دي ختم بخاری باندې چې کم اهتمام تاسو کوئ خرچې کوئ دا کم ځای کې جایز دي بیا چې کم تاسو سیرت النبی کانفرنس کوئ دا کم ځای جایز دي تاسو چې کم د دفاع پاکستان کانفرنس کوئ دا کم ځای جایز دي طلبا کانفرنس تاسو کوئ دا کم ځای جایز دي مفتی محمود کانفرنس تاسو کوئ دا کم ځای جایز دي تاسو چې کم جلسې او جلوسونه کوئ دا جایز او دا دین دی خو چې میلاد شریف چې کم جلسې او جلوسونه هغه بیا ناجایز او بیا بدعات شول دا کم قانون دی یار او بل اعتراض دیو دا کوي وایي چې دیو وایي عید میلاد النبي او اخترونه خو صرف دوه دي او دوی د ځان نه درېم اختر راویست او بیا وایي چې د اختر په ورځ خو روژه ناروا وي او په دغه ورځ باندې کم د نبي اسلام د خپل پیدایش په ورځ به روژه نیوله زه ته مولانا صاحب صرف د دواړو اخترونو دپاره لفظ د عید نه د استعمال قرآن کې د عیسی علیه السلام دعا نقل لاغه د دې اخترونو علاوه لفظ د عید استعمال نبی کریم فرمای ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا بیا په حدیث مبارکه کې را دي عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ مروی د رسول الله مبارک فرمای یوم عرفه و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اهل الاسلام یوم النحر ایام التشریق یوم عرفه دا عید د اهل اسلام د پاره د جمعې ورځ هم د اهل اسلام د پاره چې کوم د اختر ورځ ده بیا په کار دا د خپل خلکو ته اعلان وکړي چې خلکو چې کله رمضان المبارک کې جمعه راځي په دغه ورځ روژه ونیسئ ځکه چې د اختر په ورځ روژه نه کړي